شریعت چاته غریب وي او چاته مالدار وي. کم سړی غریب دی او کم سړی مالدار دی. نو ما او تا ته شریعت وی چې په نن زمانه کې یو کس سره د 52 تولې چاندي وه یو سر د دې قیمت و، او یا یو کس دی او د سره پیسې نشته او د سره 1.5 تولې سونه ده، نو ما او تا شریعت څه وی ته مالدار یې، ته به زکات ورکړې. د 52 تولې چاندۍ نه څومره پیسې جوړېږي د نن زمانې د 2026 کې. نو نن سبا چونکې مخکې خو به نصاب لږ و، اوس خو هر شی ګرانېږي، څنګه سونه ګرانه شوه نو چاندي ورسره هم په ریټ وختېدو. د نن زمانې د صاحب نصاب کېدو دپاره 6,45,750 روپۍ، 6,45,750 د چاندۍ سره تعلق ساتي. چاندي کته به رکېږي نو نصاب کته به رځي. یعنې په نن زمانه کې یو سړی د 6,45,900 روپو مالک و، پیسې ورسره نغدې وې، دی به دې کې زکات ورکوي. که ده سره پیسې نغدې نه وې او د ده تجارت و، د ده دوکان و، کاروبار و، د خوږو دوکان و، مثال یا تجارت کو، سیکلې وې، موټر سیکلې وې، څاروي اخیستل خرڅول، یا به دې ته راشو چې یو سړی خوره خرڅوي، شګې خرڅوي او د هغه ځای کې ډیري والي دي، نو هر دوکاندار ته دا پته لګي مالک ته چې زما دا سټاک، زما په سټاک کې دومره کرش دي، دومره شګه ده، دومره خښتې دي، نو زما دا کاروبار د دومره پیسو دی چې هغه د 6,45,000 نه بره دی. که هر کاروبار کوي نو دی به څه کوي، دی به دې کې زکات ورکوي. او په زکات کې کال تیرېدل دا شرط دي چې ستا په مال باندې څو شي، کال تیر شي. نو دا خو دکاندار دپاره ډېره ګرانه وي چې دی به هر څیز سره تاریخ لیکي چې د دې پیسو میاشتو شو، د دې 6 میاشتو شو، د دې 8 میاشتو شوې، دی به کله زکات ورکوي. خو عام طور باندې دکانداران رونه، تاجران رونه داسې کار وکړي چې بس هغه وایي چې بس رمضان را نږدې کېږي، د رمضان نه یو میاشت مخکې او یا رمضان کې نو په دې کې خپل حساب کتاب کوي. نو بعضې پیسې داسې شوي وي چې په هغه ټایم سره یو کس سودا واخلي نو په هغې کې هم زکات ورکړي. خو دا خو ما ته وایي چې دا به ګرانه شي چې موږ دا لیکو نه، دا پیسې خو د دې خو دا کال نه ده شوی او د دې خو میاشت پاتې ده، دا به هر وخت بیا حساب کتاب کوي. نو بس ټول به دې ته ناست وي د زکات حساب به کوي. نو نه، چې کومه میاشت د مقرر کړي وي چې زه به د رمضان اخیری هفته کې بس زه د خپل کاروبار حساب کتاب کومه، نو کمې پیسې کو پرون راغلي وي، که هغه بل ورځ راغلي وي، که هفته مخکې راغلي وي، که میاشت شوې ده، نو ټول به څه وکړي، نقدیت به راجمع کړي. او د هغې اسان حساب دی. یعنی اکثر خلک تپوس کوي څه وکړمه، ته ولګه ته د لومبی ځان مالک که چې ته د 100 روپو مالک یې، یعنی مطلب ستا دکان، ستا تجارت د 100 روپو دی، نو ته حساب کتاب ولګوه او قیمت فروخت لګوه چې په کوم سیز باندې، مثال تا یو سیز په 100 روپۍ اخیستی دی او ته په 100 خرڅې، نو ته به قیمت د 100 روپو لګوې، ځکه دا خو تا ته نغدېږي که نه. نو قیمت فروخت ولګوه، ته قیمت سټاک د ټول حساب کو، ګودامونه د حساب کړل، یا ستا سره مثال هر څه چې و د هغې قیمت دې په یو پاڼه باندې ولیکه، تا وکتل چې ما سره زما سودا چې څومره پرته ده دا د 2 لک روپو ده، نو بیا به کافي راواخلې، نو کاتې به جمع کړې چې ستا خلکو ته څومره دي. مثال پلانکي ته دومره دي، کالکولیټر به د سر پروت دي، پلانکي ته دومره دي، دومره 3 لک روپۍ د مثال خلکو ته قرض دي. بیا به د هغې نه پس ګله کولاو کې ما سره نغد څومره دي، جیب کې مې څومره دي، کور کې مې څومره دي، بینک کې مې څومره دي، یعنی اول به ولګي چې نقدیت، ورپسې قرض چې چاته دی دی، بیا چې تا سره کم مثال سامان موجود دی، دا ټول به قیمت کې یو پاڼه باندې به ولیکي چې 7-8-10 لک روپۍ راغلي، نو بیا به بله کاته کولاو کې چې په ما قرضې څومره دي، یعنې زه څومره قرضدار یم، د پلانکي راته دومره دي، د پلانکي راته دومره دي، د پلانکي راته دومره دي. نو که چېرې ستا قرضې دومره وي چې ستا نقدیت خوري، مثال تا سره په دکان کې، په کور کې د 7 لکو روپو ستا کاروبار دی، یا د سر نغدې دي، او دې طرف ته در باندې 15-16 لک روپۍ چې ده نو قرضه ده، نو چونکې ستا نصاب برابر شوی و، خو چې ته دا قرضې لرې کړې نو په کته راشي، نو په دغه صورت کې په دغه کس باندې بیا زکات نه کېږي. زکات به په ده باندې هغه صورت کې کېږي چې دا کس
د ځان نه قرضې هم لري کی د نقدیت او د تجارت د 6,45,750 روپو راوختېده نو آسان حساب دی په کالکولیټر کې به والا تقسیم 40 ورکي بس اتوماتیک د زکات بروزي او ورسره مثال د سربله مسله هم وي سونه د یو کس سره نن سبا سونی ریټ خو معلوم دی تاسو ته چې 4-5 لک روپے قیمت ته داغي او د سره نقد وي نو ته به د خپل سونه هم چې د قیمت کوي بعض موقع کې مونږ وایو یاره چې کومه سونه د استعمال د باغی زکات نشته نو نه سونه کو د استعمال وی او کني وي خو دا تاسو سره د نقدیت ته څه ټایم چې ته خرصول غواړي نو دا تاسو نقد پیسې دي نو کو سونه ته سره د هر څومره ده او د سره نقد پیسې وي نو د سونی ریټ به معلوم کې نقد به سره جمع کی یا به د تجارت سامان و سره جمع کی او 6,45,750 ته ورسېدو نو تقسیم 40 کې زکات اور کې بعض ټیم من غلطه کو یو زنانه سر مثال 2-3 تولې سونه وي وسره نقد هم وي او علن کې دا سونه د هغې نه وي دا د خاوند وي یا د سخر د شریک پیسې وي د شریک سونه وي څه ټیم چې دی مطلب یو بل سره حساب کتاب کوي پلار لګي زامن جدا کوي نو لومبه ورته وایي ستا ښځې سره 3 تولې سونه ده یا میدان تک او یا پیسې جمع یا به پیسې کمې واخلي د هغې حساب سره نو دا د کور د مشر وي نو چې کله په کور کې سونه پرته د هر چا سره ده نو هغه به څه کوي خپل زکات سره به دا حسابوي او بل زکات د مثال عشر دی دا خو هغه زکات ته چې هغه نقدیت کې وي تجارت کې وي یو عشر دی مثال غنم دی جوار دی نو په هغې کې کال تېرېدل شرط نه دی په هغې کې فصل دی که ستا فصل په 3 میاشتې کې رارسي په هغې کې زکات دی که ستا فصل په 6 میاشتې کې رارسي په هغې کې زکات دی څومره دی شریعت تا ته وایي چې کم فصل باندې تا تاوان وکړه د اوبو تیل دی راوړل یا د ټوبویل باندې یا په ارټ باندې په غویانو باندې یا په نیرل باندې د تا اوبه کړل مالیه دې ورکړله نو په دې کې تا باندې زکات شلمه ټیم دی شلمه بوجه ده شلم من دی او چې کم فصل داسې و چې تا په دا اوبه ونه کړلې یعنی هغې باندې الله بارانونه وکړل او دغه شانتې چې د راوختېدل د اوچې فصل و نو په هغې کې ستا لسم ټیم دی لسم من دی لسمه بوجه ده نو زکات سره مال صفا کیږي خپل مالونه په دې ذریعه سره صفا کو چې خپل مالونه موږ د زکات په ذریعه سره صفا کو زمون کورونو کې به پریشانه ختميږي مصیبتونه به ختميږي د مال آفت به نه راځي فضل به زمونږ نه لګي نو بعض ټیم کې دا مال چې فضل لاړ شي هغه مين وجدا چې موږ صحیح زکات نه ورکو کوشش وکړو خپل مالونه په دې ذریعه سره صفا کو رمضان را روان دي د رمضان نه مخکې هغه د پارسو کو تیاری وکړو دا خو مې په دې وجه باندې اکثر خلک تاسو نه کوي مراشه جمعه کې په دې باندې خبر وکړو ملګری په دې باندې خبر ومشي کوشش د دې خبرې کو چې د وخت راځو نو مسله به پوره اورو چې موږ د وخت نه راځو موږ صرف لاوډ سپیکر ته وګي خي غړای ته ګورو چې ورګه 2 منټه کم یو شوا دې ټیم لبزو سره خبرې کو بیا نو الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوا